بسم الله الرحمن الرحيم. باب التكبير. وبه قال حدثنا ابن يمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت عمر يقول من ظفر فليلحق ولا تشبه بالتكبير. وكان ابن عمر يقول لا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم منبذا. وبه قال حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تلبید ستاوای دا په سر کې یو قسم دوی واچي نو د سر دا وخت یو بل سره جخت وین ختی وی یو بل سره اون خلی نو خوريږي نه. یو فائدې دی. دویمه فائدې دی چې د سر په سر کې سپګې نه کېږي. نو دا عموماً به هغه زمانه کې سړو د احرام په حالت کې دا کار کاو چې کله به احرام تړه د حج یا د عمرې نو خو به پیاده مزل وي په لاره به دوړې لوتې دی په سر کې به نښتې دی سر کې به سپګې مو شوې اکثر مزل به ډېر و ښځې خو ورته بیا هم سپونې مونې قلیپونه واچې سړی خو دا هم نشی چولی نو دی به تلبید کاو هغه دارو به په سر کې واچول نو یو به پکې سپګې نه کېدی بل به دا ویښتې او بل پورې کلکې نښتې نو د ګومنځې نه او د خورېدو نه به ویښته محفوظ و. نو د هغې بیان اوس کوي. ابوالیمان حکم ابن نافع شعیب زهري سالم ټول راویان دي تېر شوي د عبدالله ابن عمر قال سمعت عمر یقول من ظفر هغه څوک چې کمسی کوي هغه څوک چې څه کوي کونسی کوي سړو دپاره دا حکم دی ښه چې سړي کونسی کوي کونسی خو پیژنې که نه نو فلیحلق ویښته دې وخورئ چې ته ویښته ټینګولی نه شي او بیا کمسی کوې نو دا تشبیه د نساو سره راله او د تشبیه د ښځو باندې پیغمبر مبارک پرون تیر شو لعنت ویلی دی. ولا تشبهوا بالتلبید او د تشبیه په شان تشبیه مه ورکوئ. تلبید څه ته ویلې کېږي هغه هم ویښته یو بل سره یو ځای شي او په کونسو کې هم ویښته یو بل سره یو ځای شي نو داسې مه کوئ. که تلبید بعض انسان ویښته بیا ډېر کلک شي غوړ شي نو هغه په هغه بد لګي نو کونسی ته جوړې کړي نو دې نه خو دا معلومي چې تشبیه سره تلبید سره تلبید هم منع دی بالکل غیر د احرام کې ممنوع دی. احرام کې مستحب دی او غیر د احرام کې ممنوع دی. نو تشبیه مه کوئ د تلبید سره. څه مطلب غیر د احرام کې تلبید ښه نه دی. دام تلبید کې چې څنګه ویښته یو بل سره ملحق شي نو په دې کونسی کې هم ویښته یو بل سره ملحق شي او دواړه د ښځو کار دی. تلبید هم ښځې کوي او تظفیر هم ښځې کوي کونسی پوهېږې خو تلبید دله صرف اجازت شته په احرام کې په نورو کې نه. وکان ابن عمر یقول لقد رأیت النبي صلی ملبدا ګوره دواړه یې راوړل ملبدن په کوم حالت کې بس ما تطبیق درته وکړه په حالت د احرام کې او چې دا وی تشبیه مه کوئ دا شیخ نه دی نو هغه په غیر احرام کې زه اوس ورپسې شه. صلی الله ملبدن ګوره یهلو نه معلومیږي چې دا په احرام کې و. اهل یهلو احلالا ما ویلو چې احلال رفع الصوت ته وایي. ماشوم چې کوم وخت مور نه پیدا شي او د چغه ووایي نو خلک وایي احلال الصبي او اصل د کوم نه وتی دی دا یهلو دا چې کله میاشت څوک وویني او چغه کي الهلال والله رأیت الهلال والله هغه ځای نه چغه وباسي نو ځکه احلال رفع الصوت ته وایي او احلال هم ځکه وایي چې په رؤیت د هلال په وخت کې دا اواز کېږي نو لومبې د هلال د رؤیت وخت کې کېږي نو احلال ورته وایي. نو بیا مطلق ماشوم چې پیدا شي او دارنګې د حج او د عمرې چې کله ته نیت کې نو دې وخت کې رفع الصوت په لبیک سری تلبیه سری ځکه یهلو ورته وایي ملبدن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. تفصیل بر دې الفاظو په حج کې راځي ان شاء الله. لا يزيد على هاو الكلمات شابته دې کې بم خبره کوم چې د دې کلماتو نه زیات نور کلمات ورسره ویلی شي کنه ابن عمر سبا د کلمات ویلی دي لبیک وسعدیک والخیر كله في يديك لبیک والرغباء الیک نو دا دې کې به تفصیل کوم ښه او کتاب الحج کې راځي شابته.
صلی الله او تا د عمرې نه ځان حلال نه کا قال انی لبت رأسی زما دوه موانع دي یو خدا چې سر کې مې تلبید کړی دی نو ماته د ویښتو د سر د خریج د ویښتو تکلیف نشته او دویم قلت هدی اصل علت دا دی نو چې کم سړی سائق الهدی ځان باندې حلالوي ولا حل حتی انحر باب الفرق فرق په سر کې لار ویستل سر کې څه ویستل دواړه تعالی جایز دي فرق بعد خلق په سر کې لار وباسي نیم ویښته یو کې نیم بلکې دام جایز دی او صدل چې دا غون ویښته شاته واړی غون او پکې لار اثر نه ونه باسي دواړه درته جایز دي الکه بیا مناسبت یې سره د کتاب اللباس سره ما ویلې درته لکه لباس د تزیین د پاره دی تحسین د پاره دی نو دا هغه سیدونه چې ستا د اندام سره تعلق لري او د تحسین د پاره دی فرق او شابته صلی الله علیه وسلم چې کوم کې به ته امر د الله نه نو شوي نو موافقت د اهلی کتاب وکاو ولې احتمال د دې وای چې دا بردوی دا دین صحیح وکانه اهل کتاب یسدلون اشعارهم غیب په خپل وختو کې څه کاو صدل کاو صدل خو دې بیان کنه چې په ګومند شاته واړې لار پکې پرې نه دي او مشرکانو به یفرقون رؤوسهم غیب فرق او لار استلا دمه کې فصدل النبي صلى الله عليه وسلم ناسيته یو مخالفت د مشرکان راغی بل موافقت د اهل کتاب راغی چې هغه سره موافقت را نشي ثم فرق بعدنا مراد بعد الهجرت بیا لار استده ولی ځکه هجرت نه پس په مدینه کې يهوديانو سیدل نو يهوديانو بصدل کاو پوهیږي نو بیا الته تشبیه وی سره راتلا نو الته کې بیا لار وستلې ده خلاصه د کلام دا چې په وختو جوړولو کې به هم تشبیه د کفارو سره نه کوي نن سبا زمون خلک ټول په وختو جوړولو کې انګریزانو سره تشبیه کوي چې د انګریزانو څنګه وختي قصې وخته پرېږدي ګور ممنوع شو کنه پیغمبر مبارک په مکه کې نو مکه مشرکانو بلار استر نو کوي سره مشابهت تک اوسه د لیکاو چې مدینه تر الته کې وی صدل کاو ویګه نو به لار وستلا ځکه د مکه مشرکان ته لري دی وی سره تشبیه ناراضي مخ کې لار شوا او په مفارقو فلارو دا خو یو لار د خوګده د نو ځکه تعبیر په جمع وکړه او په بل روایت کې مفرق راغلی دی پوهیږئ لار کې نو دا کله عایشې لیدلې عایشې خو د هجرت نه مخکې نه دی لیدلې او نه پیغمبر د هجرت نه مخکې دا د هجرت نه پس حجۃ الوداع ده پوهیږئ په خبره نو ګوره د هجرت نه پس لار وستې ده ورپسې شه زوایب څه ته ویل کېږي زلفانو ته وایي زوایب زلفان اوږده ویښته هغې ته زوایب ویل کېږي او زفایر کونسو ته ویل کېږي پوهېږئ پې نو زفیره ممنوع ده زوایب زلفان چې تاسو ورته وایئ څه ورته وایئ لکه زلفان اوږده ویښته ورپسې شه ماشاء الله دا حدیث بیا راوړي څومره مسائل ته وباسي ها صلی الله علیه وسلم اوس مخکې روایتو کې فاخذا بزواب برأسی بل ځای کې راځي فاخذ بأذنی یفتلها وغیره لونیو دلته راځي فاخذ بذؤابتی اسم موافقه نشتا لا ولی ولا پسر لاسه خودري سړی چې بندراړي پسر لاسه دي چې دی خو راړولې دي نو بیا به لغوګ نیولې اول خو سړی داسې ټول لاس خو مکمل شاته نشي تاولې خو دلته پسر ونیو چې داسې راتاو شي چې دلته راتاو شو نو بیا به ولا ذوابه هم نیولې غوګ به هم نیولې ورله څه اشکال نو ګوره ذوابه دا د پیغمبر تقریر شو کنه ابن عباس یعنی سر پریخ و زلفان چابا او بقال برأسی ما تطبیق درتا وکا قضا ستوي سټوکې دلته کې بعد خلک سټوکې پریدي پوهیږئ په خبره سټوکې پیژنې کنه نور ویختې واړه کړي او د سر د بره ترې پریخي پیچلک ورته وایه که څه ورته وایه او بعض خلک یې هغه په دې سر باندې را پریدي دا چل کوي دا چل کوي هلکه دا څه لپاره سټ وهې اوس هم یې ویې او کډېر د شوقي د ښځو تشبیه نو هغې کا شی پکې واچوه مخکې لاړ شوه
سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ینهى عن القزع. دا مه کوئ، څه ضرورت ته چې سر سټو کې پرېږدئ. دا خو د ښځې دا سر سټ ویښته پرېږدي، اول تشبیه هغوی سره راځي، بل هر وخت دې په سترګو را پرېوځي، تندې دې پې پټ شوي، تندې ښکاره که ښکلی شی دی. قال عبید الله قلت وما القزع فاشار الينا عبید الله وقال سوي اذا حلق الصبي چې ماشوم له سر حلق شعره خا سر نو ترکها هنا شعر وها هنا وها هنا پیګه په دلته ویخت پریدي دلته 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 او شاته یا واړه کی یا اخرى. ها جاناسیه سټو کې او جانب د اندر اسها لا ادري هكذا ما ته پته نشته. قال اسوبیه ویلې دي. ها دوباره مې دې تپوسو که فقال اما القصه والقفا للغلام فلا باس بهما. اما القصه والقفا او که په سټ باندې ویخت پریدي یا د سر په دې لومبه حصہ ویخت پریدي سټو کې نه اسه ویخته فلا باس، ولكن قرص ستوي ان يترك بناسيته سټو کې باندې پریدي ویخته او په سر کې نور نه او جانبینو کې وي دارنګ شیخ در اس کې جانبینو کې پریدي او دلته پری هغه زمانہ کې دا رواجو چې جانبینو کې به پری خودل او دلته به پری خودل نور به سر خړایلې باو. دا یو رواجو او زمون په زمانہ کې سره رواج دی اوس دلته خړېلی او شاته مخړېلی او دلته کې پری خودلې وي. شابته دا ډمانو سره تشبیه ده. دې زمانہ کې ډمان داسې وخت پرېږدي. ها ترتیب د خدای زوج در پلاسونو چې خزه خپل خاون له خوشبو پورې کوي بیا څه مناسبت ته دام د تزیین د پاره ده تکمیل د انسان د وجود خوشبوئی په کامل کېږي په دغه مناسبت شو. ها ما خوشبوئی پورې کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له پدواړو لاسونو لحرمه د احرام نه مخکې خوشبوئی وتویبته بمنا قبل ان يفيد او په منا کې طواف زیارت نه مخکې پس سر اخرى نو بیا خوشبو پورې کولی شي او بیبي له بنا ورزي. دا د مناسبت د باب څه دی یو خدا چې حرام نه مخکې خوشبوئی پورې کول. دویم دې معلومه شوه چې مینا کې طواف زیارت نه مخکې خوشبو پورې کول. دریم دې معلومه شوه ښځه خاوند له خوشبو پورې کوي. استادو ښځې که دله پورې کوي وایي لاس ته سوټو نه وینځه مخکې ځه هله هله. ها ما به منته برېښنا د خوشبویۍ په سر او ګیره کې به داسې برېښ پړق به و بعضې خوشبویي هغه خپل سپینوالي پړق وایي که نه وایي نو معلومېږي دا چې په دې کې مګي امتشاد ګومنز وهل مناسبت یې واضحه دی. ښه لباس سره شابه شي تکړه شه تکړه شه. راښکاره شو د یو سوري نه په کور د نبي السلام کې دروازه کې سوري هغې کې کتل او نبی علیہ السلام یحک رأسه بالمدرا سر گرو پا گمنز باندے. مدرا اغی گمنز تاوی چې بنده پہ سر گری اصل کی مدرا اغی گمنز تاوی چې ډیر نری غاخونه وی نه ډیر متصل وی نو دا خد پاغې د سر نسپګي وباسي د سر کې وਹੀ کنه هغه دومره نری غاخونه نږدې وی او بلتا چې هغه د سپګي ځان سره وباسي یا د سر کې خس او خاشاک وی کنه دوړی خوره پکې پرتی اذان سره وباسي. کله چې سر دې غوړ ک نو دا چې کم زیاتی سیدونه په دې وختو کې هغه راغون شي خټه غوندي شي نو چې دغه ګومنس پکې وای نو د ګومن د سوق دی وی خو دی وی خونو کې دا غندونه وباسي ځان سره ایته مدرا نو سره ګرو په مدرا د مناسبت د باب شو مدرا استعمال ګومن نرو غاخونو والا ګومن وی لو علمت کما ته پتو چې تما ته ګوره څه مطلب شک مې دي چې تما ته ګوره او کنه اسی سوله کې ښکارې لتعنت بها في عينك انما جعل الاذن من قبل الابدا د نظر د وجه نه خو اذن دی چې نظر حرام نه نو خلک اجازت غواړي پوهیږي نو دا خو ته داسې جوړه که چې کور ته داخل شو په سړو کې چې ګوره نو دام تهدید دی ښه زجر دی نو ستر ګړندول پکې نشته. ترجیل الحائض زوجها دوه خبرې کوي یو ښځه خاوند له ګومن مږي او دویم دې څه معلومه شوه چې حایضه مږلی شي د حایضې لاس خولا وغیره پاک دي تیر شوې ده مسله. شابه دی
صلی الله علیه وسلم. مسائل ته ګڼ پورې معلوم شو. ښه یو ګمند مګل، دویم ښځه خاوند له ګمل مګل، بل حایدې لاس او خوله پاکه ګمند مګل، او بل د رسول الله مبارک د سر ویښته. ګمند خو هغه ویښتو کې کېږي چې ویښته لري که نه. شابته ها ترجل ځان له ګمند مګل. اله تکړه شه. دقه دی. نو ترجل ته ثابت شو. او دویم ته څه معلومه شوه چې ګمند مګې ښې طرف مخکې کوه. دریم ته څه معلومه شوه چې اودس کې ښې طرف مخکې کوه. یسکرو فی المسک کې مشک. اصل کې مشک خو ما تاسو ته ویلو چې د اوسۍ وینه ده، لیکن جنس بدل شوی دی. جنس دی اوس وینه نه ده پاتې، نو بس اوس یې مګلی شي، استعمالولی شي. شبه صلی الله علیه وسلم تیر شوی دی. ما یستحب چې کوم ښکلې خشته بوی کوي دا مړو نه. تاسو خو اکثر مړي لمبولي، نو هغه څخه عطر هم په جیب کې اچولي. دغه عطر خراب شی دی، هغه څخه بوی کوي. دا ښکلې عطر، اعلی عطر، مزیدار. شابته صلی الله اتیا به ماجد چې کوم ډېر خوشبویه ښکلې. او بیا د هغې بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی چې د ښځو او د سړو هغې کې فرق دی. د سړو هغه به بوی زیات کوي، رنګ به نه کوي، او د ښځو هغه به رنګ زیات کوي، بوی به کم کوي. اوس زمونږ په وطن کې دا رواج نشته، او په عربو کې شته. هلته چې د خوشبویۍ دکان ته ورشي که نه، هلته ډېر لوی رواج دی د خوشبویۍ. اوهو دلته هغه رواج بالکل نشته. هلته دومره غټ غټ دکانونه د خوشبویۍ لکه دید برجینه داسې ونیسه هغه سره پورې، دا ټول د خوشبویو ډکي. ډېر زیات دي که نه، ډېر نه دي که نه. بس هر ځای کې د خوشبویۍ دکان دی، او د عطورو دکان دی، او بورډونه پرې لګولي دي، او ډېر زیات قیمتي وي. هلته چې ورشې نو بیا درته وایي چې دا د ذکورو دپاره دا دي، مذکرینو دپاره، نساو دپاره دا دي، ولدانو ماشومانو دپاره دا دي. باقاعده مستقل د سړو جدا او د ښځو جدا او د ماشوم، او ډېر زیات قیمتي وي صاحبه. دومره عطور پکې شته دي، دومره ګران عطور چې نن سبا په 50,000 او په 40,000 ریاله باندې وړه شیشه کېږي. دومره ګران دي. ما یو ځل عمره وکړله، او اوس هغه دکانونه روان کړي دي. هغه زمانه کې باب العمرې نه بار غټ غټ دکانونه وو، د نیانو دکانونو. خلک چې به عمره وکړه سر به یې خرو. نو ډېره زیاته ګرمي مې شوې وه، داسې ګرمي مې شوې وه چې بالکل بس اور را باندې بلېده. نو بار ووتم، مې زه سر به وخوریم، او ګرمي مې شوې وه. مې هغلته نیانو دکانونو کې هم ایسي ګانې بګو یخ به م شمه. او چې بار ته څنګه ووتم، نیانو باندې رشونو لږ داسې مخکې لاړم. یو هلک راکوز شو او ما ته ستړي مشي وکړل، وایي راځئ چې ما سره یې ما دا لکه سر خریم، وایي لږ دمه شه. نو هغه دمه را باندې ډېره خو لګېده، هغه دوکان یخ و. چې دننه ننوتم، د عطور غټ دوکانو. هغه راله غریب پیپسي م راوغوښته، مې مسکه. او بیا ما ته وایي چې دلته مې ته څه کوې بچی؟ وایي زه دې دوکان کې نوکر یم د عربي سره، د دې عطورو په دې دوکان کې، او د افغانستانو. او ما ته وایي تا سره مې وړه دوره کړې ده، دلته د هغه نوکري کومه. نو بیا هغه سړي ته څه ووایې، هغه دکاندار ته. نو زه پې پوه شوم چې څه عطر ترې ماله غوښتل. نو هغه ورته اجازت ورکړه، نو ماله یو شیشه داسې راکړه وړه. نو چې راکولی، نو هغه عربي ورته اواز وکړ. نو دی ورغی. نو هغه ورته وایي چې دا مه ورکوه. زه په اندازه پوه شوم، خبرې خو ما ونه ریدې، نور ورکه. نو بیا هغې 3 قسمه شیشې وي، یو وړی، یو متوسطه، یو کبیرې غټی. یو اوله دومره د دې 2 بندونو عمره، او متوسطه داسې د دې 3 بندونو عمرې، او غټی لږه یو فوټۍ اوږدی. نو هغه ماله هغه متوسطه شیشه د هغه بوتل نه ډکه کړه. دا هغه وخت و چې ریال په 19 روپۍ و، ریال په 19 روپۍ و. 19 اوس په دغه د 4 روپۍ دی، هغه زمانه وه. نو چې ماله شیشه راکړه، نو ما ته مولوي صاحب دا شیشه مې درکړه، خو څوک یې درنه وانخلي. وی دا ما ته هغه شیخ ووی، هغه نیک، چې دا وله ډکه کا. وی دا په 4.5 زره ریاله کېږي.
دا شیشه مونږ په 4.5 زره ریاله ورکو. ما کار دی راله وکړه خو زما ځان ته هم نه ډکېږي. دومره ګران خوشبو واقعي هغې کې ډېر کمالات وو. اجې ماما لږه ومږله زه به یې په خوشبو نه پوهېدم. ما دا څه شی دی زه به پرې نه پوهېدم. خو ما ته به خلکو وی چې ډېر اعلی خوشبو دې پورې کړې ده او جامې که به ما وینځلې بیا به 2-3 ځله د هغې نه خوشبویي تله. داسې اعلی خوشبو بیا پته نه لګي بوتل چې رانه پټ کړه که رانه روک شو پته یې یو ځل داسې وشو د دغه مخکې تېرېدمه ده حرم مبارک کې د باب فهد مخې ته مانځله تلمه. یو سړی ولاړو او دا برفي څه ده برفي پېژنې که نه د دې برفي په شان ته داسې چاکلیټ به ووایم د چاکلیټ په شان په کاغذ کې دننه سیدونه یې خلکو له ورکول یو له ورکول بل خو هغه کې عجیبه کمال و هر چا له نه ورکولو بعضې له یې ورکول. ما له یې راکړه چې ما له هغه چاکلیټ څنګه راکړه ما وی چاکلیټ دی چې ما کوله وکړه ما به چک ولګاو. زه حرم ته په تیزۍ تلمه چې چک مې ولګاو هغه ټوله بوره مانه پرېموته او په دې خوله کې مې سوزش شروع شو که نه چې دامره مې خوله وسوځېده مری ته مې ملاړل چې بس ما وی خدای مړ شومه. اوهو بس هغه مې وغورځول او واپس رالمه غسلخانې ته چې غسلخانې ته رالمه صیبه خوله مې وینځله هلته شیمپو پروتي په غسلخانه کې شیمپو مې واغېست په هغې غاښونه شونډې مې وپړسېدې بلکل وپړسېدې شونډې ژبه مې وپړسېدله. یا خدای پاکه مری مې تالو مې سوځېده خیر رو کمېده لږ بیا خو مطمئن شو مونځ مې وکړه مانځه نه پس زه ملګرو ته مې ما ته وي دا څه پورې کړي دي دا نه خوشبو روانه ده. ما وی دې جیب کې مې نښتي جیب مې دا شی دی وی دا خو موږ دغه دي عنبر دي دا خو هغه سړي عنبر ویشل عنبر یې دله درکړي دي. موږ څه خبر مونږ خو یې که چاکلیټ مونږ غریبانان خلکو عنبر په سترګو کم ځای لیدلی دی. په منډه روانه وم په عجلت کې ومه که نه خیال مې نه و کړی ورته یار ته په یقین وکوه څو ورځې به د ما هغه خوله مې په شیمپو وینځلې وه او څو ورځې ما خولې نه به خوشبویي تله داسې ناشنا شی و. یاره بس هغه ما وی ګوره قیمتي شی و او لاړ نه په چکونه پې ولګول نو دا مولانا صاحب دا عطورونه تاسو نه یې خبر تاسو ته پته نشته د عرب دا قسم عطور پورې کوي هغې د سنت او بیا عود ډېر خاص پورې کوي ځکه د رسول الله مبارک عود خوښ و. اوهو عود داسې عربي به ما ته ونه ښیي چې هغه سره په جیب کې د عودو شیشه نه هر عربي عود ساتي بس جیب کې پراتی او د هغې دا اکرام دی چې تا له مخې له درشي در به عود راوباسي تا ته به وایي لاس راکړه په ځان هم ومږي زر په تا هم ومږي بس دا د هغوی رواج دی چې چېرته ډوډۍ درله کوي که نه او ته روټۍ له عربو له لاړ شې نو زر به درته په دروازه کې ولاړي نو عود به راوباسي نو په خپله به هم مږي خدای چې څونه مږي او تاله به هم درکړي. او دې عودو کې بیا مختلف قسمونه دي ډېر قیمتي عود پکې شته دی ټینګ اعلی عودونه دي پکې ډېر زیاتې پورې کوي بلکې هغوی خو دا مجمر ساتي په کور کې چې ورشې د لوګي شی به بلي او یو به دانه و پکې اچوي یو دانه اوس چې زه راتلمه نو په ریاض کې هلته کې یو ملګري یو دوستو هغه ډوډۍ کړې وه چې ورغلم عود لوګي او بیا در باندې ګرځئ داسې نو د هغې قانون دی چې ته به ورته څادر داسې ونیسې دا څادر پې خور کي نو داسې کي نو وجود ته به دې ټوله راشي دا هغوی رواج دی. او بیا لږ ساعت پس بیا در باندې ګرځئ لږ ساعت پس بیا ما مستقل کسانې ورته ساتلي دي او هغې مختلف قسمه شیان دي هغه پکې اچوي یو پکې اچوي. مونږ ما هغه مشین هم لاله چا راکړی دی کور پروت دی هسې سنبال پروت هغه شیدونه هم شته را سره هغه هم راله چا راکړي دي اوس هم راله چا یو 2 ډبې راکړل ما چاله ورکړل خیراتي. مونږ دلته رواج نشته په حرم کې نه دي په طواف کې به سړی رواني او په سر باندې مجمر یې ښودي غټ مجمر او لوګي کوي او رواني لاسو کې نیولي او لوګي به کوي رواني او د طواف کې دا خلک ورته دا چل کوي دا څادر پې د پاسه نیسي یا خوشحالېږي. ډېر زیات رواج دی د خوشبویو په سعودي کې بالخصوص دارنګې په دوبۍ ته چې لاړ شي خیال دی راغی یا نورو ملکونو ته لاړ شي مونږ ته خلک د عطرونو نه بیګ ډک کي د هغوی دا رواج دی نو
یو موالي دا مې دله اتر اغېستې او قیمتي اتر دي بله موي دا مې دله اتر اغېستې قیمتي اتر دي څوک درنه وانه اخلي د هغې دیم ظالم بچو دراهم ورکوی ریال ورکوی په اترونو څه کوو زه مخکې دوا نو اترونو نه موږ له جیبونه ډک کي اوس تبلیغ والام چې ګرځي که نه موږ له ملاقات له راشي نو اتر راوړي یو شیشه اتر راوړي او مسواک راوړي لکه اترو د شیشو زمانه تېره شوې ده تبلیغ والا پوه کې اکرام عالم دوی په څه کوي د دومره پوټینۍ شیشه موږ له راوړي جیب کې واچوي او مسواک راکړي جیب کې واچوي اوس تبلیغ والا پوه کې چې اوس د دې بوتل اوس زمانه ختمه ده سپری راوړی خو چې په خبره کنه دا خو د مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه او د مولانا یوسف صاحب د زمانې خبرې وې اوس خو نوې دور دی اوس دا شیدونه میدونه دا ورکې بوړې بوتلې موتلې یو غټ بوتل والی په 50 روپۍ او هغې کې سرنج ورکوي یو ډکۍ ته سرنج ورکوي یو ډکۍ ته 50 روپۍ هغه تیل یې ازیړ تیل ني ازیړ تیل یو شیشې ډکۍ او ټولو ملیانو باندې ویشي وایي چې مال یو بلود راغی لاسونه یې نه دي داسې بوتل یې دلته شیشه غونډه واړوله او په راو چې زه په ځان پوهېدم نو بیا راله په ږیره باندې غوړه کړې وه او دا خدای ظالمه او ما ته زکام لګي او د خدای ظالمه دا دې څوک کړل دا دې څوک کړل ټوله ږیره دې راله خړم کړه او بل دا خبره چې ما د زکام لګي بیا مې ذره لږ ته ورکړې دا رومال لون کا په هغې مې هغه ږیره پاکه ما ته اترو نه زکام سپری خي راله مدم او دغه زکام نو دا بوتل د 50 روپۍ والي هغې نه شیشې ډکۍ چې په بوډیانو ویشي هلکه د اکرام نه دی اوس نغدې ورکوی مخکې لاړ شوه ها باب من لم يرد الزنا به قال حدثنا ابن قال حدثنا حضرة موسى بن صالح قال خذله چې دې خذله نو خوشبویي پورې کوه مسواک مګه چې خوله دې پاک کوي خوشبو پورې کوه او هغې ته هم وایه وایي چې ته ماله راځې نو مسواک مګه چې غاښونه دې پاکي او خوشبو پورې کوه ترخونو نه دې وایي سخابین دي مردارې مخکې ده جابه ها او خوشبوئی بنا رد کے ہاں زریرہ یو قسم خاص خوشبو دا زریرہ وتا وی دا مشکل خوشبو دا مشکل پیجنے مختلف قسمونه یو ځای کړي وي دا غې نه جوړه کړي وي ها موږ د ښځو نه د لاسونو نه د سوټو بینځي سوټې او هغه بچیلې په کونه پاکه کړي نو هغه څخه بین ته روانې او ترخونو نه ځان له بیونه روانې لرې که مړه عربو ښځې ښه خوشبو مږي سړی ورته چې مخامخ ګوري ګډېږي ورته پوه شي په خبره ځه ها متفلجات غاښونه نري کوله دا ګناه ده دا به هغوی غاښونه نري کول چې دا پیړ غاښونه نی او نري نري وي نو حسن پیدا کړي دا ګناه ده ها واشمات څه ته وایي خال لګونکې کاریګره ښځه چې خلکو له خالونه لګوي ها دا واشمه مستوشمات چې طلب ته د خال کوي خالونو پسې ګرځي چې راشه ماله ولګوه متوشمات هغه مستوشمات طلب کوونکي د وشم چې راشه ماله ولګوه شین خاله متنمسات نمس نوسي ته وایي په نوسې ویښتو باسي متفلجات غاښونه نري کوي د حسن دپاره المغیرات خلق الله بس دا ګناه ده مخ نه ویښته نوسي باندې وباسي روزې نری کوي نن سبا دې نه وباسي غاښونه نري کوي اوس خو خالونه نه لګوي پخوا به یې خالونه لګول په تندي به یې لګول په ننګو به یې لګول په دې زنه به یې لګول مالي لا انعلو من لعنه هغه ویښته چې د انسان حسن ته تاوان رسوي زیاتي ویښتي هغه موږ ته شریعت ښودلی دي څه شی دی اعانه ده هغې نه کونسی مه کوه وی دغه وخوره یخبیښتې وځه ته ما ته د روزې خرې او ترخونو نه څخه بوینځي بیا هغه ګیا چې په ترخونو کې پاتې شي نو هغه ګیا لر کوه مالي لا العن من لعن النبي سموه في كتاب الله او كتبه كم ذي القرآن کې ونشته ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نو دا درب مرب ورته خرایا په چې په خبره چاته به مخکې ده ښځې مې نشته نو ټیزنانو ښځې وکې ښځو تره ټینګې نه یې
پیش په خبره عدالته کې ما ته ناس یا نیغ نیغ کېږي وکې ښځې که نه ځه شابه وصل فی الشعر دا به هغوی څه چل کو یو خو دا تارونه په ویښتو کې اچول دي لکه پیوې دا خیر دی پروا نه لري لیکن د ښځو ویښته به خرڅوله غریبانانو ښځو به خپل ویښته خرڅول نو د مالدارو ښځو به هغه ویښته په د خپلو ویښتو کې ودله چې کله به یې ویښته لږ شو اوبه رجېدل نو بیا خو سر خشته نه ښکاري د ښځو ګور سر خوند کوي نو بیا به یې د سر د ویښتو کې دا کونسی جوړولی نو دا د ښځو ویښته به یې ورسره یو ځای کړل چې دا سر پې ګور ښکاري دا ګناه دا وصله خو د انسان ویښته انسان مکرم بغیر مبتذل دی د هغه د اجزاونه به دا فایده نه اخلي شبه یو قصه راواغېسته قصه پېژنې د ویښتو یو موټی دی راواغې د ویښتو نه پلاس د حرسي کې څوکیدار کې وی راکه خلکو ته وښو ای خلکه دی ورته وښو این علماؤکم تاسو ولې نصیحت خلکو ته نه کوئ سمعت رسول الله صلی الله ینهی عن مثل هذا چې دا ویښته تاسو خرڅوئ په ویښتو کې لګوئ انما هلکت بنو اسرائیل حين هذه نساؤهم ورپسې شاه واصله هغه کاریګري ته وایي چې هغه ویښته یو ځای کوي مستوصله چې طلب ته کوي چې راشه ماله ولګوه واشمه هغه کاریګره ده چې خالونه لګوي مستوشمه چې طلب ته کوي چې ماله ولګوه ها بیماره شوه نو ویښتې ورجېدله فارادوا ان یصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواسلة والمستوصلة دا دې ګوره عذر دی ویښتې ورجېدل بیا هم ګناه ده ها سر یې ورجېده او زوج د دې ماله یستحسني زورنه راکوي په دې چې سر یې رجېدلې ویښته یو ځای کوله افاصلو رأسها ای شعر رأسها فصبر صب نه مراد لعنت دی دا ګناه ده ولې د انسان انده که د پلاستیک تارونه پکې ږدي یا د تور پیوي میوي دا خیر دی د انسان اعضاء نه لیکن که ته وایې چې لکه دې زمانه کې خلک د انسان د یو بل وینه خېجي هغه وخت چې سړی د مرګ نه به بچ کېږي دې کې څه مرګ او ژوند دی دې کې خو حسن دی نو د حسن دپاره انسان د بل اندام نشي استعمالولی مرګ نه بچ کېږي بیا بېله خبره ده او هم خرڅولي ګناه ده خیراتي به ورکوې شابه لسته دی ته وایي د زنې دا سر خدا هم قید احترازي نه دی چې بل ځای نه دلته هم لګي تندي کې هم لګي په مخ خو عموما په کوم ځای باندې لګوي په دې لسته د زنې په دې سر باندې لګوي ها کوبه یو مجموعه ها ما دا خیانو چې دا کار به خلک کوي سوا د یهودیانو دا خو تاسو هم کوئ ها سماه الزور زور معنا باطل چې دا باطل دی په شریعت کې زور څه ته وایي دروغو ته زور کوږوالي ته وایي د حق نه کاږه دي نو باطل شو که نه شابته او په نوسي ویښته وښکله ها صرف فقهاو د دې اجازت ورکړې که د یو ښځې ږیره راشي د وخت نه مخکې بدنما لګي او هغه ویښتو باسي نو جواز یې شته ولې د سړو سره تشبیه یې راله شابه دا څه دي دا د کوم ځای نه حدیث وایي ها ما لوستري ما بین اللوحین د دوه لوحو مخکې قرآن فما وجدته ما خو پکې دا نه دی لیدلی
چې دا تاسو وې قال والله لئن قرأتيه کتا قرآن لستی وی لقد وجدتيه قرآن کې نری ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا نو پیغمبر ویلی دي کنه چې دا مې استعمالوي شابه موصوله چې وصل ولکیږي شابه مستوصله متوي موصوله متوي ها صلى الله حسباغ بیماری ته وی چې ویخته وسره رجیږي فامرقا فمرقا وی رجول ویخته داغه ها یا ویخته ورجیدل ها او ما په نکاح ورکړی دا فاصل خاوند راته وی پکې فقال عن الله الواصله والموصوله شابه موصوله ویخته اودلی شوی دی په سر کې او مستوصله طلب کون کې یو مطلب شو چې طلب کوي خودی د پاره کوي چې مال ویخته پورې کا شابه سه ها ما ویلو چې لعنت کم دی راشي کبیره ګناه ته اشارت وی شابه الله تعالی چې کوم خپل شکل درک بس دا کافی دی هغه وخته چې هغه بدبوئی پیدا کوي نقصان هغه لړکول شي ذاتی بنه لړکه ها والله او دا منصور حدیث میں متذکر کا شابه سے دا منصور هغه مخ کې تیر شوقه هغه ابن مقاتل والا دین یو حدیث مخ کې ابن مقاتل والا دا منصور حدیث شابه ها ام یعقوب چې عبد الله بن مسعود باندې اعتراض وکاو شابه نعم ثمن الدم وینا اخکلو پاغه پیسې غشتل لکه حجامت ته مراد ده ثمن او اخراج الدم لیکن دا نه دا او مکروه تنزیهی ده ما خو ویلو چې نه یار ده کې د مکروه تحریمی ده پاره او د حرمت ده پاره ناراضي ولې د پیغمبر مبارک په خپل حجامه کړی دا او هغه حجام له اجرت ور کړی دی نو نه ها خدا ده چې نه دی اخلي نور جواز اشتا ثمن الکل اگر درې سپیری هغه کې استثناء کوم او آکل د ربا موکل واشمه مستوشمه باب المستوشمه طلب ته کې را شمال خالو لگاوا شابه خلق له خالون لگاول ها لا تشمنا کاریگر ہوتا وای کہ خالو نہ لگاوے او طلب ام کوي د بل نه چرا شمال او لگاو ها صلی الله ګوره دا یو حدیث تی بار بار وروړي که تاسو خیالي لاندې ولا راویان بدلای پس پتہ ولګی دا چې په څومره اسانید د دا حدیث رسیدلې ده مخکې ده ها بس اوس تصاویر څه مناسبت د دې خوري واضحه ده ځکه اکثر په جامو باندې په لباس خلک تصاویر لګای د تصاویر او لباس اچي د مناسبت شو او تصاویر د ذی روح مکمل حرام دي کاغه دغه والاوی سایه‌دار لکه بوته او که غیر سایه‌دار وي لکه په جامه دی په دیوال دی او په کاغذ دی ټول حرام دي تصویرونه دغه شک نشتا صرف فقهاو یو تصویر مستثنا کړي دي هم د ضرورت توجه نه
کم تصویر چې داسې ځای کې کټ کې چې که انسان هلته کټ شي جمدی نه پاتې کېږي داسې ځای کې کټ شي که انسان هلته کټ شي جمدی نه پاتې کېږي لکه نیمه کې کټ شوي ام ضرورت لا ضرورت دا معنی داسې ده لکه چې د غیر جاندار تصویر دی ځکه دغه وخت انسان کې جان نه پاتې کېږي ام ضرورت له لکه شاهدي کارت شو ایډنټي کارت شو پاسپورټ شو پوهېږې په خبره حج لځې عمرې لځې یا امتحان ورکې په د دغې ضرورت دی ام ضرورت نه بغیر جشن په هغې کول ځان له په دیوالونو لګول په شیشو کې دغه م ګناه ده ډېرو خلکو دا نیمه کې کټ د خپل پیر صاحب او د استاد لګولي او په کوټو کې لګولي دیوال باندې هلکه ګناه ده دغه ما هغه جواز کم صورت کې دی مولانا صاحب ضرورت کې دی که څه ضرورت تا په کوټو کې لګولی دی او دا باقي چې مونږ په موبایل وباسو دا خو بالکل په طریقه غټه ګناه ده جرم دی تصویر دی دی وی نه دا خو نری کرښې دي په موبایل کې لکه ته دا کرښې وباسې معالن څه شی دی تصویر دی دا خو تا د کرښو دپاره نه دی ویستې دا خو ستا دې دپاره ویستل چې کله ضرورت مې راغې نو زه په سکرین به راولم خلکو ته خیم په سکرین به راولم په کاغذ یې مې استېشمه په جامه هم دې وځي په کاغذ وځي که نه وځي دا ټول ګناه ده مولانا صاحب مولیان هم پکې مبتلا دي او شیخان هم پکې مبتلا دي مونږ هم مبتلا یو دنیا پکې مبتلا ده او دومره ګناه کبیره ده تصاویر د زیروح ښه د زیروح نه علاوه ګوره زیروح ولې نو ګناه ده د اونې جایز ده د غر ځکه هغې کې تاله دخل دی د هغې په اصل کې ستاله دخل دی اونه ته کرې ته ورته وباچې ته یې شاخ تراشي کې پوهېږې پې غر ته م جوړولی چې کاڼي یو ځای کې یو غر ته جوړ کې دا ته نشي جوړولی دا ته نشي جوړولی پوهېږې په خبره د دې پوره تخلیق د الله په لاس کې دی هغې کې څه ناڅه تخلیق تالم پکې دخل شته هغه یو نقش دی دا مخکې لاړ شوه مولانا صاحب ادرت مستثنا دی تصاویر د دې روح مراد دی او اے مولانا صاحب دی وی دا د کیمرې ډیجیټل دی وی دی شي کنه سبب خو څه خبره نه ده هغه زمانه کې به خمر په لاسو جوړېدل اوس په چا جوړېږي په ماشین نو څه مطلب چې د ماشین د وجې نه خمر جایز شو علت د خمر و سکر دی په لاسو جوړی هماغه خمر دی خمر وته وی سکر پکې دی که په ماشین جوړی هم نو که په لاسو تصویر جوړی هم تصویر دی او که په کیمره وباسې هم تصویر دی لغت کې په اطلاق د تصویر کېږي عرف کې په اطلاق د تصویر کېږي پوهېږې صورت شکل د تصویر د دغه زی صورت دی نو څه فرق دی په دې کې مخکې لاړ شوه په لاس به ګناه نه کې او داسې به په ماشین کې دا اوس عقل دی ورپسې شه ښځې ته کتل ګناه ده چې ګورې او چشمو کې خیر دی چشمو کې څه دی ولې د رسول الله مبارک زمانه کې چشمې نه وی هغه مخامخ کتلو ځکه منه خو چشمې راغلې چشمو کې جیز شو دوربین کې هم جیز دي ای های خدایا هغه زمانه کې وی په لاس اوس په کیمره جوړېږي دا څه خبره ده شیخ همغه شی دی که نه نو بیا خو ښځې ته کتل په هسې بغیر چشمو نه منع دی او چشمو سره جایز دی غور سره ګوره مخکې ده صوفا غلوړ دی چبوتره سخ عذاب بیوی صلی اللہ او شلوا شابه سے صلی اللہ یو کور ته ویلید په اعلا د دار کې او مصور او تصویرونه جوړول قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من اذو ممن ذهب يخلق كخلقي فقد يخلق ذاك یو دانه جوړه کې یو ذره جوړه کې
نو انسان بسنگ جوړ کې دا زجر وکي ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ بيته فقلت يا ابا هريره اشياء سمعت مسلم قال منتهى الحليه سمت حليه ډول ته وي ابو هريره وترخونو پر لاسونه انزل کنا حلیه چې د قیامت پر ورځ زما د ټول لاس نه ډول خيږي ورپسې شه بس اوس یو تصویر ته یو تصویر چا جوړ کړی او تا په داسې ځای کې لګولې چې خپې پېګ دی دا توهین دی د تصویر څه چې دی تذلیل دی دا رد دی په هغه چا چې تصویر دی جوړ کړي زه خو پرې پاسه ګرځم دا بیا خیر دی پوهېږي پې اعزاز به نه ورکې مخکې دا یو تاخچه و زما ها وساده یو شک چې یو وساده او که دوه مې د جوړې کړې خو وساده کما یوه ده ګوره ما ته وګوره یو هغه وساده ده چې هغه سړی ورته ډډه وایي نه هغه خو ته اعزاز ورکړې هغه ګناه ده هغه ګدی چې بنده پې د پاسه کینی اوس به ته سوال کې چې بل باب کې ورده منم راشي نو دی په منځ شلولي دي نو وساده یې جوړه کړې ده پوهېږئ دی په منځ څه کړي دي تصویر ختم شوی دی نو که دی اوشلو نو بیا ته وساده جوړولی شي او که روغ تصویر نو وساده به هم ته نه جوړی ګدی خو معزز شی دی خلک یې اوچتوي ډډه م ورته وایي پې د پاسه کښېني او که په ځمکه پېښ پېږ دی هغه دله جایز دی که بیا روغ مې نو پروا نشته چا به درنوکن یو درنوک مې څه ورته مونږ ووایو دا څه شی دی ته تاسو وایې پرده یو پرده وه فيه تماثیل فامرني ان انزعه فنزعته پوهېږې پې لرې کوه ها شابسې او که ته وایې چې وختي خو یې ته وساده جوړه کړې وه جواب مې راته وکړه که نه شابسې ها نمرقه هغې ګدی ته وایي چې ام ورته پې بنده کیني ام ورته ډډه وایي شابسې وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل فيه بيتا رحمة فرشتي فيه صورة قال بس ثم اشتكى زيد فعده منه بمار پوشوك فإذا على بابي ستر فيه صور فقلت عبيد الله كده ميموني رضي الله تعالى عنها ربيب دے پر کٹے علم يخبر من خبر زید دے راکڑے صورتونو يوم الاول او دا دیو سی پخپل لگولی فقال عبيد الله لم تسمعه حين قال الا رقم في ثوب مگر کہ او داغي خیر دے دا غیر ذی روح پیگے اغا منع دا ذی روح دا وقال ابن وهب اخبرنا عمرو قال حدثه بكير قال حدثه بسر حدثه ابو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب كراهية صلاة في التصاوير يعني اغا جامو کی جپاغي تصویرون وی وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال قرام لو پټي توي لو پټا لعائشة سترت به جانب بيتها پرده وقت تیر شوا درنو کتی جوړ کړو فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميتي عني فانه لا يزال تصاويره تعرض في صلاتي تدين ذي روح تصويرون ندي مراد تدين د غیر ذي روح خو جانب د قبله ته نو منع کړه او کده ذي روح می نو دوه علتې شو یو د رحمت فرشتي نه راځي بل موس کې ما ترا مخ کې کېږي فاملا تدخل الملائکه بیتا رحمت فيه سوره ذي روح وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن سالم عن ابيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل جرازم فراس تاخير وكبر حضور پاک حتى اشتد على النبي ولي جبريل لا نغي وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه نبار وسلم ملاقيه فشكا اليه ما وجد تران لما ترد وعده کړو فقال جبريل له حضور پاک ان لا ندخل بيتا فيه سوره ولا كلب قال ابو عبد الله وعمر بن محمد بن زيد ابن عبد الله ابن عمر باب من لم يدخل بيتا فيه سوره به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه يوده زي وجهي کی تصویرونه مور داخليها
عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تساوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل. ده مناسبة شو؟ فعرفت في وجهه الكراهية وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول ما أذنبت. قال ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها تتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. قال إن البيت الذي فيه سور لا تدخله الملائكة فهو من لعن المصورة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي زناكارا ولعن آكل الربا وموكله وباليخري والواشم والمستوشم والمصورة. باب ناكت لكري باب من صور سورة نسشري كان يوم القيامة أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ. اشتكنا ترجمة الباب حاشية شتا. وبه قال حدثنا عياض بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النذر من أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل. سوال ته شنو دلته کې یعنی موقوف روایت وی مسائل بیانول او چې دا سوالو شنو پیغمبر مبارک ذکر یو فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور سورة في الدنيا كل في يوم القيامة ينفخ فيها الروح وليس بنافع باب الارتداف على الدابة. فدابة ځان سره دویم کس کېنول الکه دې سره مناسبت ده د دې سره مناسبت د لباس سره ده ډېر مضبوط مناسبت ته چې په دابه کې نه لباس سره غونډ کا غوري اسنه چې دابه نه وګورځي وجود به مکشوف شي. او نن سبا په موټر سایکل چې کېنه ماشاءالله زبردست دغه دا نو د اکثر د خزو بورقا او د خزو هغه پړونه په موټر سایکل په شي په دغه کې ون خلی په پایا کې راو ګورځيږي غریبا. نو دا سخت مناسبت ته ارتداف چې شات ازان سره سو کم کېنه جامه دکړه کی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف يوكتو عليه قطفي الفدك وأردف أسامة وراءه. دي مناسبة شو دري پداب باند شابة مولانا. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته وهو غير بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه باب حق صاحب الدابة غير بين يديه وقال بعض صاحب الدابة أحق بصدر الدابة الله إذن له. او مخ کې باغ کېنی مگر اذن ورکه چې تمخ کې شنو بیا خیر دی. ها قال حدثني محمد دغه حکم د موټر سایکل هم دی چې دا چا موټر سایکل دی چلی باغه مخ کې باغ کېنی ها قبل له اذن ورکه چې ته چلاونه بیا ټیک تا. دا د موټر هم دی مخ کې سیټ داغه دی ها قبل ته وي تمخ کې کېنه نو بیا صحیح ده. ها قال حدثنا ابن بكر الاشعر والصلاه بين ذكر مدى وقال ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حمله وقسم بين يديه والفضل خلفه وقسم خلفه والفضل بين يديه فأيه بشر وأيه خافر. باب به قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بين انا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه الا حلة رحلي فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل فأيهم شر وأيهم أخير يعني دواړه خدي دا نشته چې کوم مخ کې دی خدای چې کوم رستوي خراب دی. او د دې باب ارداف الرجل خلف الرجل دی شابه. ها قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال حدثنا حدث بما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال حدث بما حق العباد على الله اذا فعلوا قلت الله ورسوله اعلم قال حق العباد على الله الا يعذبهم. باب اذا في ما خلف الرجل. ومن قال حدثنا حسن بن محمد بن صباح قال حدثنا يحيى بن عباد العباد قال حدثنا شعبة قال اخبرني يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر والدين رديف رديف رحته وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم دقه مناسبت د باب دی. ها حضرت صفیہ وت تیندا کو خړنا کې کویږي په نو فقلت ما المرأة معنا څه خذ المرأة شابه خذ ټینګه کا یا المرأة
مبتدا وګرځوا یا فاعل وګرځوا فاعل وګرځوا ذا سقطت المرأة نو فنزلت ورکوشم فقالت انها امكم دا ممور د خیر دی فشددت الرحله كابي وتكرى وركب رسول فلما دنا او راى المقال عيبون تائبون عابدون لبن حباب الاستلقاء وبدع الرجال لديس مناسبت ته ادا چې استلقاء کې استونه استاسمله او پپخ پېګ دی نو صادر په پاسه واچ وګوره منکاچی د ښکار نشي ها او خاتمه د کتاب کې هم دې ته اشاره ده انسان چې مړ شي مستلقي شي بس وایي په هم خاتمه د نفس ته هم خاتمه د کتاب ته او وضع الرجل على الرجل دوه قسم دي یو دا چې د خپوچته کې په دا کونډه کې دي دا ممنوع دي ولې لاندې قصې د ښکاریږي او یو دا چې خپې د خوري وي یو د په بل د پاسه چولې وي ما کې زه غوړه ته عقل خیم کنه نو ظالمانو خذیو کې کنه ای یا تلوندان ناس یې بیکارو ها شابه خذیو کې چې در نکاح تړما یو روپے د نه په نکاح عالم خیراتی د لټړم حالانکه شامل کلی دي چې سړی په نکاح اجرت غشتي شي هندي لیکلي دي شامل کلی دي په نکاح بلکې هغه د ریټونم لیکلي دي چې مالداري دینار اخلا نرخ ابن المقل تاسو نه یو روپے نه عالم ظالمانو خراشه چې نکاح د لوتړم اسرات خله مو چنګي کړي دي خزه نه کوي ور په سمې غټه غټه خزه ځان لو ګوره ها دا قری یو د بل د پاسه خو دی و چې خوري و داسې یو بل پاسه کی کتاب الادب هر کله فارغ امام بخاری رحمت الله علیه خلاص جوا د کتاب اللباس نو شروع کی په کتاب الادب کې ما تا ګوره هغه د لباس آداب او دا عام آداب شروع شو هغه د لباس آداب او دا څه شو عام آداب شروع شو ادب څه ته وای خبره ته وکړه ادب یادب ادبا بلنه ته وای خپل معنا لغویه بلنه ده مأدوبه خوانچه ته وای دې ته ولې مأدوبه وای فکر دې میدان کې چې خلک ځان ته ربلی کنه ومنډه ولا دنیا را روانه مأدوبه وته وای او په اصطلاح کې ادب څه ته وای تخلق په خلق حسنه او سرا اخذ بمکارم الاخلاق معنی علماء ډیر کړی دي خو دا ټولو جامع ده تخلق په خلق حسنه اخذ بمکارم الاخلاق اخلاق څه ته وای خلق څه ته وای اخلاق بس ما تا ګوره الله خلقتن چې انسان پیدا کو دل تعلقات جوړ کړی لازم تعلقاتونه بغیر د ژوند تیریږي څه مطلب چې ماشوم پیدا شو تعلق مور سره دی مور به صفائی کوي په بدل درکې دا یو تعلق د مور د بچی سره تعلق دی د خزه د خاون تعلق د خاون د خزه سره تعلقات دي د بادشاہ د رعیت سره د رعیت د بادشاہ سره د مدعی مدعی سره مدعی سره د داین مدیون سره یو تعلق دی او نسبت دی د مدیون د داین سره تعلق دی د گاونډي سره دی د دنیا کې څوک د تعلقاتو نه خلاصيږي نه د خزه د خاون سره د خاون د خزه سره دا تعلقات دي بس اوس دا تعلقاتو کې دا تعلقات په معروفه طریقه او په ښه طریقه پالل حسن خلق دی او دا تعلقات په غلطه طریقه او په بده طریقه باندې پالل دا سوء خلق دی نه پېښه په خبر لکه مثلا د مور سره د تعلق دی او مور سره په ښه طریقه پالل کې خدمت کې قدر کې عزت کې حسن خلق شو او مور سره جګړه کې کنځې دا څه شی شو سوء خلق د بادشاہ چې د رعیت سره کم تعلق دی که رعیت خپکۍ ټیکسونه ته ظلم کوي زیاتې کوي سوء خلق شو او که رعیت سره ښه طریقې سره پیش راځي هر چا خپل حق ورکوي څه شی شو حسن خلق شو تاسو دوه کسه په کمره کې اوسېږئ ګوره یو بل سره تعلقات دي یو بل سره تعلق جوړ شو اوس که دا تعلق په ښه طریقه پالې گپ شپ خوشحالي یو بل سره اکرام کول د یو بل خدمت کول حسن خلق شو او که داسې نه څه شی شو سوء خلق نه پوهېږئ پې نو ادب څه شی شو ادب شابسې ادب د خلاصه درته اوس وویما هغه تخلق بحسن الخلق مې درته ووایي څه مې ووایي
تحلق بحسن الخلق یا اخذ بمکارم الاخلاق. مکارم لفظ راغی څه مطلب؟ دا چې کوم تعلقات فطرتن او خلقتن د انسان دي، ستا حیوان سره هم دا تعلق دی. ولې حیوان دی پیته اخلي، بل حیوان دی په هغه رکوب کې، ستا سپي سره هم یو تعلق دی، ولې څوکۍ پې کې. نو دا څومره تعلقات چې دي که د انسان سره دي که د حیوان سره دي، دې کې په ښه طریقه پالل، دا تعلقات په ښه طریقه سر ته رسول، دې ته څه ویلي کې الاخذ بمکارم الاخلاق، دې ته ادب وایي، آداب ورته وایي. نو باب قول وصینا الانسان بوالدیه، مور پلار یې مخکې کړله. مور پلار سره د انسان تعلق دی ښه طریقه پالل. ای کاکا جي ما ته وګوره لغوندی د معنا لغوي سره مناسبت سره چې چا کې ښه خوي ځان ته خلک بلي، خلک بلي، خلک ورته راغونډېږي چې بد خوی پکې وي نو خلک ترې تښتي. بیا اوس ګوره د مور پلار یې ولې مقدم کړل؟ ځکه قرآن حکیم کې الله خپل حق پسې په 2 نمبر ذکر کړی دی. قرآن کې الله څه وایي؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، دا د الله حق دی. او د الله په حقونو کې لوی حق دا دی چې شرک به نه کوې. وبالوالدین احسانا، په حقوق العبادو کې د مور او پلار. زو سر پسې شه. عبدالله بن مسعود دار ته اشاره وکړه. هلکه دې کې مې تفصیل وی دی الصلاة علی چې دا دلته دا جواب ورکوي، بل دی بل اختلاف د اجوبو خبره خو مې کړې ده که نه. ثم ایو قال بر الوالدین، احسان د مور او پلار سره، بر نیکي، هغه عمل کول چې الله خوشحاله شي. بر څه ته ویل کېږي هلکه؟ نیکي. هغه عمل کول د مور او پلار په حق کې چې څوک خوشحاله شي؟ الله خوشحاله شي. بر په معنا د معروف هم استعمالیږي. معروف پیژنې؟ ما عرف حسنه شرعا، ما عرف حسنه شرعا. ورپسې شه. ما وی ثم من نور بهم ویلي ها. صلی الله ولی د پلار په نسبت دا محتاج د پلار خو بیا بار ګرځي، دا غریب خو بار نشي وته، ځان لګټه کوي دا نشي کولی. شابه ګوره درې ځله مور ذکر کوي او د پلار دا ولی مور درې ځله شوه. د مور حقوق درې زیات دي د پلار په نسبت. د مور یو سخته دا ده چې په ګېډه دې ګرځئ. پلار خو په ګېډه ګرځول اسان کار دی، یو وزن دی. بل د دې د لاسه مور غریبه په ملاسته کې ډېر احتیاط کوي چې بچې ضایع نه شي، په ګرځېدو کې احتیاط کوي چې بچې ضایع نه شي. ډېر زیات 9 میاشتې په خوراک کې او په ګرځېدو کې او په ملاسته کې پرهیزونه کوي، اسان کار دی. دویم وضع د حمل، سخت درد وي دغه وخت د ښځې توبه وباسه. او دریم فتوام چې د تینې پرې کوي، دې وخت کې ماشوم جاړي چغې وي او مور یې وله پی بند کړې وي، پلار غریب خو دې بلې کوټې ته لاړ شي چې ماشوم جاړي ما خوب وباسي. دا درې حقوق صرف چا سره متعلق دي؟ مور سره. نورم شته، جامه بدلول او صفایي کول، قلارول، ډوډۍ ور، خو هغې مقابله کې پلار هم خدمت کوي، پلار وله د بار نه پیدا کول کوي. خو دا درې صرف په مور تېرېږي. نو ځکه درې ځله رسول الله مبارک د مور ذکر وکړه. ورپسې شه. بس ګوره یاد ساته، قاعده راته ووایم نو خبره به اسانه شي. قاعده دا ده چې هر فرض عین عملي نو اذن د والدینو ته ضرورت نشته. لاول خو کوشش دا ده چې رضا کا، کوشش دا ده چې رضا کا. او که نه راضي کېږي لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. او که داسې عملو چې مستحب دی، مسنون دی، فرض کفایي دی، ولې نه؟ نو د مور پلار اذن نه بغیر به نه کوې. فرض کفایي خو که ته لا نړۍ بل هم لاړ نو ستا غږ مه فارغېږي که نه، نو دې کې بیا د مور پلار د اذن ضرورت دی. اوس مثلا تا ته وي علم بالکل مه کوه او ما سره به ناست دی، نو دا زمونږ دا چې کوم علوم دي دا د مدرسو دا فرض کفایي دی، فرض عینه نه دی. بس خیر دی، لاول خو کوشش وکړه چې رضا کې نه رضا کېږي، خپل کلي کې به کوم خیر دی مورې
مازیګر به کوم ماښام به کومه لاول په دې خو که بیا مو چې نه کاروبار کوه او نه بځې بس ته پرېږده خدای پیشه هغه پیشه فرض کفایي دی علم د عقیدې علم د فرایضو علم د محرماتو فرض عین دی کتاب العلم کې مې ویلې دی نو ابا خامخا زده کې مور پلار خفه کېږي که خوشحالېږي او دا زیاتي علم د فقه د جزئیاتو وغیره دا فرض کفایي دی ما ویلي و د علم کتاب العلم کې شبه ممکن ده چې دې وخت جهاد فرض عین نو شبه من تبعیض دی مور پلار ته به څوک څنګه لعنت وایي ویسب ابا الرجل دې کنزل کوي پلار د بل رجل ته فیسب اباه وغیره د پلار نو ته د خپل پلار د کنزلو ذریعه شوې که نه لکه چې تا کنزلي ویسب امه ام الرجل نو فیسب نو هغه رجل د ستا مور ته کنزل کوي او چې څوک د مور او پلار سره احسان کوي الله دعا قبلوي شابه دې ته حدیث الغار وایي بینما په دې حال کې درې کسان وي تماشون په لار روان واخذهم المطر راګیر کړل دوی لره باران اخذا ګیر کړل فمالوا الى غار في الجبل فانحتت راوغردې د په خوله د غار د دوی یو تیږه د جبل نه غټه تیږه نو فاطبقت جخت شو دا تیږه عليهم پدوی عليهم پدوی اي على غارهم جخت شو فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها لله چې الله نه مکړي صالح فادعوا الله بها اغنيك اعمال په ذریعہ الله نه سوالو کا اب تب متوسیله کو لعله شاید الله پاک یفرجو لری کی داتیگا وقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي سبيت دما ما شبان صغار واړه كنت ارعى عليهم شفقه عليهم ما بشفقت کو پدینو غړي چلے سره ولي پیدا روح تو چې زوال نه پس به واپس رالم عليهم پدې مور او پلار او په ماشومانو حلبت په بمول شل بدات بوالدي اسقيهما قبل ولدي بچونه مخ کې ما غیله ورکول پويګه دا احترام میکاو و انه نا بعد بي الشجر س نږدې اونو کې پاڼې نه ویلره تلو ما فما اون لري شوی ویلره تلو ما یو ورځ فما اتيت حتى امسيت شپکر عالم وجدتهما ممد مور پلار کې ودو فحلبت كما كنت احلب فجئت بالحلام محلوب پيوتوي لشل شوی وقمت عند رؤوسهما اكره ان اوقظهما چې د دې خوب خرابېږي من نومهما واكره ان ابدا بالسبيه قبلهما چې ماشومان نو وسبيه يتزاغون او ماشومان رینګېدل تداغي پیژنې چې د لوګي نه دا نره نره جړا کوي د لوګي د وجنه نره نره جړا کوي عند قدمیا ما وینا ترڅو چې مور پلان لنی ورکړي تاسو لنه ورکوما فلم يزل ذلك دأبي يدار دا ساده سړی او شیخ الاسلام او ساده او یعنی مور پلار لته پیا بیل کړي وي او باقی ور کړي وي بنده ته پته لګي کنه بچولا نو څه خبره نه وا لیکن دا بس خسړې دي نو خسړې بوته وایو چې بچی دي خپشه کو چې مور پلار خوشاله شي فلم يزل ذلك دأبي ودام حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم الله کستا په علم کې دا وی چې دا کار مې کړی دی ابتغاء وجه کا دا شک په علم د الله تعالی کې نه دی شک په دې کې دی چې ستا علم زما په دې دی چې دا د الله ستا د رضا د پاره دی او کنه دی او یا باب د تجاهل العارف نه دی ففرج لنا فرجه نرى منها السماء ففرج الله لهم دا اغه توسل په عمل صالح باندې دی توسل په اعمال صالحو پنځ د اهل سنت والجماعت بالکل جائز دی اس خبره پکې نشتا کسو پکې کې قما خل دی حتى يرون منها السماء وقص ذكرك وذهب ذكر حج بطوله اغسد وقال الثاني اللهم انه كانت لي تماذا ترلول واحبها كاشد ما يحب الرجال النساء طلبني وقديت نفسها يعني زنا فابت حتى اتيها جسل دينار وراكه وسعيت حتى جمعت 100 دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها يعني پورا زنا تیار شوما قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتخ الخاتمه او دا مهر مما تو بکارت را لما ختمه و گناه مکوا بل ذکر راضی اورا پیدلا میں پزور خدا سره زنا نه کوم پیسې دی غوښتې دي وینا مجبورم پیسو تا خدا خدای نه ویریدم
وی خطر خدای نه یریږي زه به نه یریږم. فقمت عنها پیسې مې ورته ورکړې. اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء ففرج منها ففرج لها فرجة. وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق فرق ديو ساعة توي أرد رجوتا. ولما قضى عمله قال آتني حقي فعرضت عليه حقه فتركه بس خپه شولا ورغب عنه حالانکه شی مې پورا ورکاو. ولم أزل أزرعه هغه حق مې ولا کره په خپل پټي کې حالانکه په دسه لازمه خو نه وه. حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني واتني حقي. فقلت اذهب الى تلك البقر راعيها فقال اتق الله ما فتوقي مكه ما خدري ساعه كيجي. فقلت اني لا اهزأ بكتوقنكم فخذ تلك البقر وراعيها فاخذها فانطلق بها. فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهه ففرج ما بقي وفرج الله عنهم. وربسيش مولانا حقوق د والدینو نه فرمانی د مور او پلار. اوس دلته ځان په کا عکس ته وای منع ته وای ازاله ته وای. حقیقه مې ویلي سر ویخت زایل کول تم ازاله کې د حقوق د مور او د پلار اغینا منع کې د حقوق خپل حقوق ولا نه ورکه. ما د تمخ کې ویلو به معاد کوم درته مې د حقوق د مور او پلار صفت نه د چا صفت ته د دې سړی د زوی. نو که زوی د مور پلار نافرمانیو کی مور پلار ته خوشاله میعاق دی او کدی د مور پلار نافرمانی کوي مور او پلار سره ښه سلوک کوي او مور اسه ابه مې لیوانه د پتورجه می باټینګن غواړي اسم نه دی حق قدر کوي عزت کوي هغه بیا خپ دي نه عاق کوي. بعضمون په وطن کې خدا دې چې ما عاق کنو عاق شو چې ما نه عاق کړي نه عاق کېږي نه. حقوق د صفت ته ته د مور او پلار قدر احترام کوا او هغه اسې یو بل زوی مجبوره کړی دی او تا ته وي ما عاق کړی ابل زوی ولا ډوډۍ ښه راوړي هغه جامې ښه راوړي د هغه نه یریږي نو په دې ته نه عاق کېږي. بس هغه ستا د مور او پلار د حسن سلوک او د بد سلوک سره تعلق لري. ومن وقاله عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. شابت مولانا سے منعا وهات سمانا منع کوله او راوړل دې سمانا منع وهات منع د هغه سیس چې د هغې ورکول در باندې واجب وي لکه زکات شو. هات سوال خلکو نه غوښتنې وعد البنات وکره لکم قیل وقال ډېرې خبرې وکثرت السؤال د ضرورت د وجې نه سوال کول چې بې ځایه اضاعة المال تبذیر دی. شابته اضاعة المال په غیر په حق کې مال هلکته فی الحق مخکې تیر شوی دی هغې کې اجر دی. دا په ناجایزه پیسې بربادول لکه نن سبا چې بعضې خلک په ګناهونو ډمانو په دې څیزونو پیسې بربادوي. ورپسې شه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال حقوق الوالدين دي مناسبت شو على مقول الزور وشهادة الزور مرتين فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت او رحما براغي وبه قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشرك بالله وقتل الناس وحقوق الوالدين فقال ولا اعلم نبيكم باكبر الكبائر قال قول الزور وقال شهادة الزور قال شعبة واكثر ظني انه قال شهادة الزور. بس بكم مولانا.